اور زمونږ دا خلک چې کومه دی صرف د فیسبوک پوري د پوسټونو پوري او د دې ځای پورې چې کومه دی بهیه جام او شټ ډاون دی که شل ډاون دی دا هړتال کوي. دا د خال بازار خین دی وګوره دا مکمل چې کومه دی کولاو دی ښه د خال بازار کې د سبزۍ والا لري د چرګانو والا دي او که دا نور چې کوم دوکانونه دي چې څونه د بازار دوکانونه دي نو هغه ټول کولاو دي. یو دوکان هم پکې بند نشته ویډیو کتلی شي یو دوکان بند نشته ټول کولاو دي. هغه چې کوم دی هړتال یې مسترد کړی هغوی موږ هړتال نه کوو. السلام علیکم ورحمت الله. نن 8 فبروري ده او زموږ په کلي کې خو بیخي دوکان نه رابند ټول دوکانونه کولاو دي او دا زما حسین شاه ملنګ درویش دوکان هم کولاو دی. موږ دوکانونه بالکل نه ریبل کړل. موږ هسې هړتال نشو کولی. هړتال موږ ته څه پیدا هړتال وشو هړتال ونه شو په دې کې خو زموږ نقصان کېږي. حکومت ته به څه زور رسي. ما بسکټ خرڅ کړو 20 روپۍ رالې خرڅ مې نه کړو 20 روپۍ رانغلې قصه ختم. نو داسې بازار هم دی دا زموږ دې کلي کې دا دوکان ورپسې هغه مخامخ دوکانونه دا یو په دې هغه کې پی ټي آی دوکان دی که نه هغه هم ښه کولاو دی اډو بندی نه ښه دا د کلي ماحول دی. نو موږ ته د هړتال نه څه فایده را یاره په هړتال باندې شهباز شریف د کرسۍ نه کوزېږي او چې هړتال کوو د هغې په ځای باندې زموږ دا روډ ډېر زیات خراب دی دا وګورئ په دې چې ګاډی داسې قړنچېږي چې اوازونه شروع کړي. نو لهذا موږ دوکان نشو بندولی د هړتال دپاره. موږ هړتال وکړو نو خپلو خېټو هړتال به وکړو ځان به وږی پاتې کړو. نور هر څه پیدې میدې نشته که چا بند کړي بېرته کولاو کوي صحیح ده. د چا دپاره خپل دوکان نه مه بندوئ. دا 804 به یا صدیق یا به نه صدیق زموږ دوکان نه به برناقه بند کړي. ډېر د اډو سره هړتال تللی نه دی دقه شان ګرځي دا بیلچه اخیستې او پټي ته روان دی. نو دې په هړتال کې کوم شرکت کړی پی ټي آی والا بیلچه ورسره ده پټي ته روان دی.